أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مونږ ویلو چې په دې باب کې اتلس احکام د کور د جوړښت لپاره دي. د آیې شپږ احکام مونږ ذکر کړو چې آیې سره رکوع اختتام ته رسېدل وه. ننني سبق کې اووم حکم دی د کور د جوړښت لپاره چې ځان بچ کول د پلیتۍ نه دي، حتی چې د خپلې بیبي نه په حالت د حیض کې اجتناب وکړی، ځکه چې دا پلیتي ده. دا تفوس چا کړی او ولې یې کړی او د څه وجې نه یې کړی؟ دا تفوس مسلمانانو کړی د دې وجې نه یې کړی چې د حیض په حالت کې به یهودیانو او مشرکانو د خپلو ښځو نه نفرت کول، د هغې د لاس نه به خوراک څښاک دا به یې نه کول، او نسوارو به د حیض په حالت کې د خپلو بیبیانو سره جما کوله. مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یهودیان خو د حیض حالت کې زنانو نه نفرت کوي او د هغې نه خوراک څښاک نه کوي، او نسواره چې دي د حیض په حالت کې د بیبیانو سره جما کوي. نو موږ ته په دې مسله کې وضاحت وکړئ. د دې وجې نه دا آیاتونه نازل شول. فرمای ویسألونک تفوس کې ستانه پیغمبر عن المحیض په باره د حیض کې. حیض څه شی دی؟ دا یو عادت د زنانو دی. دا روایت امام شافعي، امام مالک نه نقل دی او امام بخاري رحمت الله علیه غوره کړی دی چې دا د هغې خپله بیماري ده او راضي پې. قل وایه پیغمبره هو اذن، دا وخت د ګندګۍ دی. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس ډډه کوئ د ښځو نه په حالت د حیض کې. ډډه ولې کوئ؟ د حیض حالت کې چې بیبي سره جما وکړي، دې نه مرض هغه مرض دی چې هغه سبب د مرګ وي، یا کوم ماشوم چې پیدا شي هغه یا ړوند وي یا کوڼ وي یا شل وي. د دې وجې نه د حیض په حالت کې جما نه منع وکړه. ولا تقربوهن، مه نږدې کېږئ دې بیبیانو ته حتی تر دې پورې یطهرن چې دې پاکې شي. پاکې شي یعنې غسل وکړي، غلام وي. فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، پس هر کله چې دی پاک حساب شي راځي دي ته د هغې ځای نه چې تاسو ته الله امر کړی دی، یعنې د کوم طرف نه چې الله امر کړی دی هغه طرف ته مخې طرف ته، یعنې شان نه. ان الله، یقینا الله یحب التوابین، مینه کوي د توبه ویستونکو سره، ویحب المتطهرین، او مینه کوي د هغه چا سره چې ځان پاک ساتي. څوک چې د دې آیات د تذکیر د وجې نه ځان د حیضې د جما کولو نه پاک او بچ ساتي، نو الله ورسره مینه ساتي. یا چا نه دا ګناه شوي په حالت سره چې د حیض په حالت کې جما کړي او بیا توبه وباسله، نو ان الله یحب التوابین، الله مینه کوي د توبه ایستونکو سره. حدیث کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه کوونکی په شان د هغه چا دی چې ګناه یې ډوکړې نه وي. نساؤکم حرث لکم، بیبیانې ستاسو ځای د فصل ستاسو دی. دا اتم حکم دی، یعنې د جما کولو شرعي طریقه ښيي او د جما کولو مقصد به دی چې الله تعالی اولاد نیک او صالح درکړي. نو فرمایي نساؤکم، بیبیانې ستاسو حرث لکم، ځای د فصل ستاسو دی. مواضع حرث لکم، تفسیر مدارک 111 صفحه 1 جلد. فاتو رازای حرثکم، فصل خپل ته کروندې خپلې ته ناشئتم، په کومه طریقه چې الله تاسو ته ښودل او کومه طریقه چې ستاسو خوښوي. وقدموا لانفسکم، او مخکې صحیح نیت کوئ د پاره د فایدې خپلې، یعنې نیک عمل لپاره بسم الله وایه په وخت د جما کولو کې. تفسیر جلالین 34 صفحه. چا طلب د اولاد د بسم الله ویل په وخت د جما کې. تفسیر مدارک 112 صفحه 1 جلد. حدیث کې د ابن عباس رضی الله عنه روایت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې کچری یو کس اهل ته د راتلو نه مخکې دعا ووایي چې اللهم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، او فیصله د اولاد شي وي نو ضرور ورته الله اولاد ورکی. دا تفسیر کړل تفسیر روح المانی 125 صفحه دویم جلد کې. او واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه یقینا تاسو د الله سره ملاویدونکي یئ مخامخ کیدونکي یئ. وبشر المؤمنین مبارکي ورکا مؤمنانو ته او زیر ورکا مؤمنانو ته. یو ځل بیا یسألونک عن المحیض وی تپوس کی ستانه په باره د زنانو کې چې دی سره جما کول په حالت ته هیڅ قسم دی. قل وای پیغمبر هوا زن دا وخت تکلیف ته او دا ګندګي دا. فاعتزلوا النساء فی المحیض وی ډډه کوي د زنانو فل نه په حالت ته هیڅ کې. ولا تقربوهن حتی یطهرن او ندی نزدیکیږي دوی ته تر دې پورې چې پاک شي او غسل وکړي. فإذا تطهرن پس په هغه وخت کې چې دی خپاک شي فاتوهن من حیث امرکم الله راتلو کوئ دی ته پای طریقې چې الله تاسو ته حکم کړل په آی ځای باندې. ان الله یقینا الله یحب التوابین مینه کوي د توبه یستونکو سره او یحب المتطهرین مینه کوي د ځان پاک ساتونکو سره. نساؤکم حرث لکم زنانه ستاسو بیبیانو ستاسې ځای د کروندې ستاسې دی. فاتو حرثکم نو راتله کوئ فصل خپل ته انا شئتم په کومه طریقه چې ستاسو خوښه شي. وقدموا لانفسکم او مخکې وکړئ نیت دپاره د فایدې خپلې نیک نیت. واتقوا الله یره کوئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه یقینا تاسې د هغه سره مخامخ کیدونکي یئ. وبشر المؤمنین زیر مبارکي ورکړئ مؤمنانو ته. سبحان الله وبحمده سبحان الله.